ما ته سړی ټلیفون کوي بچی مې حفظ وکړو وی زه ورته داسې خپې کولی شم دا خو د استاد دپاره ښه خبره ده ته به قدر کوي د قرآن قدر به کوي خو تا ته اجازت دی ښه دغې بچي ته به ته خپې کوه او دی به تا ته نه خپې کړي هغه حیران شو مې دغې بچي ته ته خپې کوه او دا حافظ بچی به پلاره تا ته نه خپې کوي وی زه جټې ما مې ته جټې خو دقې بچي ته ویلي دي چې الوالدو اوسط ابواب الجنه که بچی حافظ دی خو د جنت د مینځ دروازه یې تی ښه پلاره د جنت د مینځ دروازه خو یې تی که حافظ دی خو پلار دی زه اکثر وړو ته وایم بچوړو غټ شئ خو د پلاره مه غټېږئ غټ شئ خو د موره مه غټېږئ غټ شئ خو د استاز نه مه غټېږئ د دې دریو نه مه غټېږئ دې نه چې کم غټ شوي دي هغه غټ شوي نه دي هغه ورک شوي دي غټ به نشي بچیا خو ورک به شي شاګرد غټ به نشي خو ورک به شي ګورئ دا استاز دا تا سره چې الف با تا برابر کړي دي د استاز لاس کولوه ښه د لاس کولوه ورک به شي ورک او که نه د دې استاز نه مه غټېږه د پلاره مه غټېږه د موره مه غټېږه که د دې نه غټ شوي نو ورک به شي غټ به نشي خو ورک به شي بچوړو موږ نن معاشرې ته د نیکانو بچو ضرورت دی نن مور جاړي نن پلار جاړي د بچی د ګیله ده د پلار ګیله ده که پلار کینو یوه خبره کوم په جړا کېږي که مور نه تپوس کوم جو مور راته په جړا کېږي مورې ولې مولي صاحب دا بچی مې نافرمانه دی ما ته ډېر سپک الفاظ مولي صاحب دی ما ته سپی وي زه به دې مور له څه جواب ورکړم ما له جواب راکړې چې زه خو دې مور له ورکړم که نه چې مور ما ته وایي بچی ما ته سپی وایي ما له څه جواب راکړئ که نه زه دې مور ته څه ووامه زه ورته وایم ای بچیه دا هغه مور ده چې صحابي جهاد له روان شو د نبی علیه السلام مخې ته راغی نبی علیه السلام ته وی جهاد له ځمه وی کور کې دې مور وه وی وی په څه حال دې پرېښوده وی جړلې او زه ترې ووتمه وی زه تاله اجازت نه در کومه ورشه دا مور وخندوه او بیا زما مخې له راشه تا به مور خندولی نه او ته به ما نه حفظ وکړي که په شاړو سر نشوې نو ما ته وایه ما له نوم بدل که نوم ته به مور جاړي او ته به حافظ شي ستا به پلار جاړي او ته به حافظ شي صحابي راغی نبی علیه السلام ته فرمایي وی د مور او پلار څه حق دی هو نبی علیه السلام ورته وی هما جنتک و نارک دا ستا جنت هم دی او دوزخ دی یا به دوزخ کېږي او یا به جنت کېږي بچوړو ډېر قدر به کوئ نن د مور سترګې مدرسې ته دي بچی راولېږي وي مولي صاحب دی به سبا زما قدر کوي چا د مدرسې نه لاړ شي او طالب مور ته سپی ووایي نو زه به څه جواب ورکړم چې حافظ مور ته سپی ووایي زه به د دې جواب د کوم ځای نه ورکوم د دې حل پکار دی دې بچو ته یو نصاب شروع کوي دې بچو ته د والدینو حقوق شروع کوي دې ته د رشتہ دارانو حقوق شروع کوي نن خلق تکلیف کې دی نبی علیہ السلام وی والله لا یؤمن زما د الله په ذات قسم چې مؤمن نه دی بیا وی زما د الله په ذات قسم چې مؤمن نه دی بیا وی زما د الله په ذات قسم چې مؤمن نه دی صحابه ورته وی څوک یادای وی چې گاونډي ته نه په تکلیف کې ولاړی دا مؤمن نه دی معاشره کې به ژوند تېرول غواړي معاشره کې تره دی معاشره کې گاونډي دی معاشره کې سپین روبې دی بچوړو الله لوی لوی عالمان که بچوړو ډېره لویه سرمایه الله درکړې ده په ولاړه یې لولئ په روانه یې لولئ او سهار چې مونځ کوئ ځان له ښکلی سوره کهف په یاد ولولئ الله اکبر کور کې به مور خوشحالیږي بچیا نن به پلار خوشحالیږي بچیا مورې بختوری پلاره بختورې نن به حافظ بچی کور ته درشي انشاءالله مورې دې به نن کوټه کې اوده شي دې به کمره کې اودئ او هغې کمره کې به ملایک د ده د کټ چوکیداري کوي مورې ځکه د سینه کې قرآن دی داسې یو نور دی کور ته دنده شو داسې یوه رڼا دی کور ته درلله الله دې نصیب که مورې او زه دې بچړو ته وامه چې تاسو کور ته ورشئ نن به مور تا ښکلئ نن به مور ستا پګړۍ ته خوشحالیږي نن به مور تا ځان پورې نیسي او ښکلۍ به دي بچیا تا به مور ښکلۍ او ته د مور مخ ته نیغ نیغ ګوره مور به وي بچیا
ته ما ته ولې مخ ته ګورې زه خو تا ځکه ښکلومه چې حافظ شوې بچیه سینه کې د قرآن ته ما ته ولې ګورې ته به ورته وایې مورې ځکه حافظ یم ځکه عالم یم خو ته زما مورې ښه مورې زره د دې نه چې زه حافظ یم زه چې ستا مخ ته وګورم ماله الله د یو حج قبول شوي اجر راکړي ښه زه به ستا مخ ته ګورم ښه بچوړو د پلار مخ ته ګورئ د مور مخ ته ګورئ دا مې نصیحت دی دا مې وصیت دی چې درته چوټي د مدرسې نه میلو شي کور ته لاړ شئ د مور خدمت کوئ د بابا خدمت هم کوئ د مور رضا الله د پلار رضا الله هغه بچي خدای کامیاب کړل د مدرسه کې ځان له بېغمه او دی کرکټې کوي او خبر نه کور کې مور لکې اوچتې کړي او اوښکې را روانې خپل بچي ته دعا کوي بچیا ته چې داسې حافظ شوې دا به کور کې مور جړلي ښه ته چې داسې حافظ شوې دا به کور کې پلار جړلي ښه نن چې پلار ګیره سپینه کړله بچیا د به تا له مزدورۍ کړي د به تا له پیسې ګټلي د په دې خپل وجود پیسې راغستې دي او تا له یې درکړي دي بچو د پلار او د مور به ډېر قدر کوئ او د استاز به بچوړو ډېر قدر کوئ ښه زمونږ د دیوبند یو عالم لیکلی دی مدرسه مې بدل کړله لاړم بلې مدرسې ته استاد سبق وي نه پوهېدلم یو طالب نه وام نه پوهېږم بل نه وام نه پوهېږم بل نه وام نه پوهېږم هزه نه حل کېږي ویړه کې مې وی چې یو استاز نه مې اجازت نه وغوښتی چې راتلمه هغه نه خفه چرته وی خط مې ولیکه د هغې استاز په نوم ومې لیکل ورته چې زه راتلمه نو ټیم کم و ما تاسو ملاقات نه و کړی که ما نه خفی نو ما معاف دلته چې خط راغی استاز استازي ښه بچوړو استاز وپېژنئ ښه ای طلبو د استاز په اظهار مه پخپو کوئ ښه د استاز په مسله مونځ مه کوئ ښه د استاز په ځای مه کښېنئ ښه د استاز واشروم مه استعمالوئ ښه د استاز لوټه مه استعمالوئ ښه د استاز بستره مه استعمالوئ ښه په کوم جانماز چې د استاز مونځ وکړي حدیث راون غاړه سیټ ته یې کېده وایي په دې زما استاز مونځ کړی نن چې خلک دارالعلوم دیوبند یادوي طلبا چې به داسې وده کېدل شپې به یې خپې داسې کړې بل به ورته ویې خپې راټولې کوې ولې وی دې طرف ته زمونږ د استاز کور دی هغې ته مخپې کوه داسې وخت تېر شوی و داسې وخت چې د استاز به دومره قدر و هغه خط راغی استاز له استاز جواب لیکي د خط وی ښه د شاګرده چې خط دې راولېږه ته چې په ټولو استازانو وګرځېدې او ما له رانللې زما ډکې ډېره ګیله پیدا شوې وه ما زه ورته چېرته استاز نه ښکارېدم دا استاز بیا ډېره احساسه کمتري وشي زه چېرته ناقابله ومه زما ډکې ډېره ګیله پرته وه ښه ده چې خط دې راولېږو ما معاف کړی الله دې کامیاب کړه چې د استاز خط راغی او پړاو مې کو خود به خود په هغې ځای الله پوه کړم ښه بچوړو دا ډېر پاک لینډ دی یو طرف ته به جبریل امینو بل طرف ته به امام الانبیاو الله هم کامیاب کا الله دې دا مدرسه قبوله کړي او زما پېښور ته تګ دی شیخ صاحب تقریر دی شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه هغې پسې بیا زما تقریر دی په پېښور کې زه به هغې له ځان هم رسوم انشاءالله رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي الله هم کامیاب کړي